नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती विरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती विरां से। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी सदर, कायदे तलबा और इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब हिदायतुल्लाह पीरज़ादा साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर जमीयत तलबा इस्लाम के शाहीन सिफ़र नौजवान से मुखातिब हो। जनाब हिदायतुल्लाह पीरज़ादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ददे पुरवकार तकरीब ग्रान सदर और पर स्टेज बांधी नास्त अकाबिर जमीयत उलमा इस्लाम और द जमीयत उलमा इस्लाम द जिलो जिम्मेदारान और ख़ुसूसन कायदे खैबर सूबाई अमीर जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब, और मुहसिन तलबा और द जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब हज़रत मौलाना अताउल हक दरवेश साहब और जनाब जलील जान साहब सूबाई सेक्रेटरी इत्तला जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा और उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब और द जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब आसिफुल्लाह मरवत एडवोकेट साहब और कारी मोहम्मद उमर बेटनी साहब मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और खादिम दफ्तर हज़रत मौलाना अहमद अली साहब और नूर मशरान और द जमीयत उलमा इस्लाम द खैबर पख्तूनख्वा ज़मा गैरतमंद और जुरतमंद और ज़मा हम सफ़र मलगुरु तरटूल लमखा ज़द जमीयत उलमा इस्लाम द खैबर पख्तूनख्वा सूबाई सदर जनाब रहमत शहजाद साहब और सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब आदिल शाह साहब और ददो पूरा टीम व तमाम सूबाई काबिनेता पर दगाजी मुशान तकरीब बांधी
د زړه له کومې مبارکي ویمه چې کوم ملګري دلته موږ پر سټیج باندې واورېدل او د تقریري مقابلې په عنوان باندې زه و تمام ملګرو ته او چې په دې مسابقه کې یې کم دوی شرکت کړی دی و دې ټولو ملګرو ته زه د زړه له کومې مبارکي ویم. یقینا جمعیت طلبه اسلام یو ملګیر تنظیم ده او جمعیت طلبه اسلام پر دغه ټکي او پر دغه بنیاد باندې جوړ شوی ده. اکابرینو د دې تنظیم بنیاد د هغه نوجوان طبقې دپاره د دې بنیاد ایښتی دی چې د کم فکر او د کم سوچ په حواله باندې چې شیخ الهند رحمه الله فکرمندو او اکابر دیوبند فکرمندو د هغو نوجوانانو په حواله باندې او د هغې جنډې او د هغې پروګنډې په خلاف باندې چې کوم لاډ میکالې په چې کله پر بر صغیر باندې د انګریز قبضه وسوه نو د لاډ میکالې د هغه فرسوده سوچ او د هغه فرسوده نظام په خلاف چې د به ویله چې زموږ او زموږ نظام هغسې نوجوان تیارول دي چې په رنګ او په نسل په بنیاد خو هندوستاني وي او د رنګ او د نسل په اعتبار خو هغه مسلمان وي او د نسل د رنګ او د نسل په اعتبار خو هغه د کے پی کے یا د بلوچستان یا د پنجاب پښتون یا پنجابی یا بلوچ وي لیکن د هغه زړه او د هغه دماغ د انګریز غلام وي. پر دغه سوچ باندې چې کله شیخ الهند رحمه الله د مالټې له جیله څخه ریاسو نو د انتهایی بیماری او د انتهایی ضعیفۍ په حالات کې دی کور ته نه دی تللی. د اول واره دا وویل چې ما د علیګړ د یونیورسۍ و طرف ته بوځئ. ولې چې کله شیخ الهند رحمه الله د مالټې په جیل کې و او د بر صغیر باندې چې کله د انګریز قبضه وه نو دا هلته دوه غټ جنګونه چې وو هغه دغه دوه انګریز یو د توپک له لارې څخه چې زموږ ډېر اکابر شهیدان کو په زراو علما او طلبا شهیدان کو لیکن د هغه پر غیرت او د هغه پر نظریه او د هغه پر سوچ باندې خپل نظام او خپل سوچ تسلط نه کوي. دویم جنگ چې وو هغه د دغه نظریه پر بنیاد باندې خصوصا پر نوجوان طبقه باندې حمله آوره سو
په دې باندې شیخ الهند رحمه الله ویل چې کومه تفرقه زما په نوجوانانو کې راغلې ده او چې کوم د ملا او د مستر په تفرقه باندې زما نوجوانه طبقه تقسیم کړې ده نو شیخ الهند رحمه الله اول د علیګړ یونیورسټي و طرف ته رخ وکړي او له دې سره سات د یو داسې نظام او د یو داسې نظم سوچ وکړي چې د هغه نظم په موجودګي باندې پر هغه پلیټ فارم باندې دغه دوه نوجوانان پر یوه سټیج باندې سره کښېني د هغه بنیاد او د هغه ته د یو نظم د ورکېدو دپاره مولانا عبید الله سندي رحمه الله د جمعیت طلبا د سند په حواله باندې په یو داسې نظم او یو داسې پلیټ فارم د دغو نوجوانانو دپاره کښېښول چې پر دغه پلیټ فارم باندې دغه دواړه نوجوانان پر یوه سټیج باندې سره راسي زما محترم ملګرو زه نن په دعوه سره دا ویم ټیم کم دی زما اکابر پر سټیج باندې ناست دي زه خپله د یو طالب العلم په حیثیت باندې د خپلو مشرانو د خبرې د اورېدو او د زده کړې دپاره په دغه مجلس کې شریک سوی یم خو د سټیج له طرفه څخه حکم را میلاو سو مختصرا دونه عرض کول غواړم چې نن زه دا په دعوه سره ویمه چې جمعیت طلبه اسلام چې کومه ایجنډه او تفرقه د باطلو قوتو او د لاډ میکالې په صورت کې زموږ د نوجوانانو په مابین کې راغلې وه نن الحمدلله تاسو وینئ او زه دا په دعوه سره ویمه چې هغه تفرقه جمعیت طلبه اسلام نن ختمه کړې ده نن داسې اداره او داسې کالج او یونیورسټي نسته چې په هغه کې د جمعیت طلبه اسلام نظم موجود نه وي او نن داسې کالجونه او داسې سکولان نسته چې په هغه کې د جمعیت طلبه اسلام نظم موجود نه وي او له دې سره سات زه دا په دعوه سره ویمه چې تر دې تر مدارسو تر طلباو زیات چې د دې په دې نظم او د اکابرو سره په دې تاریکو کې چې څومره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي هغه د یونیورسټي او د کالج نوجوانان سوي دي زموږ شهید قائد د جمعیت طلبه اسلام سابق مرکزی صدر ډاکټر سرفراز خان شهید هم د یو یونیورسټي طالب العلم او پر دغه نظم او د اکابرو پر دغه حکمو او پر دغه سوچ او پر دغه نظریه باندې د باطلو قوتو په مقابله کې راوتلی او په بلوچستان یونیورسټي کې د قوم پرستو او د سوشلیزم او د ایتیزم چې هلته کم پیداوار و د هغو په مقابله کې یا خپل سر کښته نه کوي او لیکن شهادت یې خپل ځان شهادت ته ورکوي او دغسې سات د جمعیت طلبه اسلام تاریخ له شهیدانو ډک پروت دی سید شمس الدین شهید رحمه الله دا هم د جمعیت طلبه اسلام د بلوچستان سابق صوبایي صدر او بیا د بلوچستان اسمبلی ډپټي سپیکر سو داغه هم تربیت دغه جمعیت طلبه اسلام کړی و او نن که څه هم چې د دغو باطلو قوتو او د دغو په
د ایجنټانو په مقابله کې چې راوتلي دي هغه الحمدلله زه په دعوه سره ویم چې د دغه جمعیت علما اسلام له پلیټفارمه څخه فارغه سوي دي او نن زموږ قیادت دی تاسو وینئ چې پر سټیج زموږ ته موجود دی. له قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب څخه ونیسه تر حضرت مولانا عبدالغفور حیدري صاحب پورې او تمام مرکزی مجلس عامله او تمام قیادت دا ټول د جمعیت علما اسلام فارغ شده دي چې نن تاسو وینئ چې د باطلو قوتو په سترګو کې اغزي دي او د باطلو قوتو په مقابله کې هغه میدان سر کړی دی چې نن باطل قوتونه هم دا مني که پر دغه مځکه او پر دغه خاوره دغه ملایان او دغه علما موجود هو موږ هیڅکله هم په دا خپل ایجنډه کې کامیاب نسو کېدلی. دا د جمعیت علما اسلام پیداوار دی او نن هم د جمعیت علما اسلام چې دا څونه تاریخونه تیر سوي دي او په دې ټولو تاریخو کې د جمعیت علما اسلام نوجوانانو د صف اول کردار ادا کړی دی. هغه که خواهی تاریخ ختم نبوت وي، هغه که خواهی تاریخ بحالی جمهوریت و، هغه که خواهی تاریخ نظام مصطفی و او چې څونه تاریخونه سوي دي هغه که خواهی دا اوس چې د کم عمراني فتنې په خلاف باندې زموږ او ستاسو قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې څو میدان ته راووتی د جمعیت علما اسلام نوجوانان قدم په قدم چې څونه میلیون مارچونه 15 میلیون مارچ وسو په دې ملک کې د قائد ملت اسلامیه په قیادت کې په دې ټولو کې د جمعیت علما اسلام نوجوانان سرپرستو او بیا ازادي مارچ پوری او بیا ترمنګای مارچ پوری او نن هم ان شاء الله زه خپل قیادت ته دا باور ورکوم چې په کم ځای کې زموږ د قیادت خوله تویږي په هغه ځای کې به ان شاء الله د جمعیت علما اسلام د نوجوانانو وینه تویږي که خدای کړي ان شاء الله. دغه عزم به ان شاء الله ټول د خپل ملګرو او ټول نوجوانان نن خپل قیادت ته دا باور ورکړي چې ان شاء الله تر څو پورې چې د جمعیت علما اسلام نوجوانان پر دې میدان باندې موجود وي ان شاء الله ستاسو په قیادت کې به یو باطل قوت هم له موږ په خپل ایجنډو او په دا خپل باطل نظریو کې به له موږ څخه کامیاب نشي ان شاء الله. او ان شاء الله د تمام چې د ملک څونه نزاهتي سرحداتي د دې تحفظ دپاره د جمعیت علما اسلام نوجوانان او میدان ته راوتلي دي او ستاسو په قیادت کې به قدم په قدم ان شاء الله د جمعیت علما اسلام پرچار او د جمعیت علما اسلام پیغام به تر ارو نوسی او تر ارو کالجو او تر ارو ادارو پورې وړو ان شاء الله که خدای کړي. په آخر کې یو عربیا زه د جمعیت علما اسلام د KPK و نظم ته او تمام نوجوانانو ته او تمام ملګرو ته پر دې پروقاره تقریب باندې د زړه له کومې مبارکي ویمه. ما که ټیم زیاته اخسته وي زه معذرت کوم، زموږ اکابر ناستې د دوی په مخ کې زموږ وینا مناسبه نه وه، په دې خبرو باندې اکتفا کوم. وما علینا الا البلاغ.